اول النبیین فی الخلق چې په اعتبار د تخلیق سره زه ټول نړومبی یم په نبیینو کې چا تپوس وکړه د آقا صلی الله علیه وسلم نه چې دا نبوت منصب تاسو د پاره کله واجب شه دو قسمه ارشاد فرمای زه په هغه وخت کې هم د الله نبی وم چې لا آدم علیه السلام د اوبو د خټې ترمنځ څه مطلب چې دا جسد خاقی مبارک چې دی د هغه لا تخلیق نه و شوی او فرمای زه په هغه وخت کې هم د الله نبی وم چې لا آدم علیه السلام د روح او د جسم ترمنځ نو لومبی تخلیق د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د روح مبارک شوی او لومبی تخلیق چې دی هغه د نور نبوت شوی دی صلی الله علیه وسلم. حجت اللہ فی الارض قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ چې بانی دارالعلوم دیوبند دے ارشاد فرمائی اللہ کریم نے اور روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نور نبوت پورے کا پورا اتار دیا. یعنی روح د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم تخلیق مبارک ټولو نه وړاندې شوی او بیا نور نبوت تخلیق ټولو نه وړاندې شوی او په دې روح مبارک کې چې دی الله کریم دا نور نبوت چې دی دا پوره کېښوده بیا دغه سراج منیر نه چې دی د سیدنا آدم علیہ السلام نوالا تر عیسیٰ علیہ السلام پورے د جملہ انبیاء رسول چرے اگر چراغ نبوت بل کر زکا حضرت ارشاد فرمائی چھ نبوت اصل د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او د جملہ انبیاء رسول نبوت چڑے دا دا آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا نبوت فرع دا. اول النبیین سوک شو پہ اعتبار دا تخلیق سرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شو نو علماء تشریف فرما دی فرمائی چی سوک اول وی آغا آخر وی زکر دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی نمون مبارک کیوں گو رہی نو اول ہمشتا او آخر ہمشتا نو ارشاد فرمائی کنت اول النبیین فی الخلق چزرم بیم پہ اعتبار دا تخلیق سرا ٹول انبیاء نا نو فرمائی واخرهم فی البعث او پہ اعتبار دا بعثت او لیگل سر ټولو نه آخر یم نو هم اول دے هم آخر دے صلی اللہ علیہ وسلم. او ارشاد فرمائی علماء چه سوک فاتح وی ام اغا خاتم وی سوک فاتح وی چه چان افتتاح شوی وی هم اغا خاتم وی نو اگو رید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفاتی اسماء مبارکوں کے چه فاتح ہم دے او خاتم ہم دے زکا اللہ ارشاد فرمائی ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین. دادا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت تے او خصوصیت وایم دیتا چپا بل چاکی نہیں نو دا اہل سنت والجماعت دا دی امت دا عقیدہ دا چی سرنگا اللہ کریم پخپل ذات مبارکہ او پا صفات مبارکوں کے وحدہ لا شریک دے شریک نہ لری امدگا رنگے پدگا منصب ختم نبوت کے دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سوک شریک نشت.
آغا مسیلمہ کذاب چې د یمامه اوسیدونکو دا هغه یو ملاقات شوی دی د محبوب صلی الله علیه وسلم ذات اقدس سره نو هغه په هغه وخت کې د محبوب صلی الله علیه وسلم نه تقاضا کوي چې ما په خپل نبوت کې شریک کا ما په خپل نبوت کې شریک کا نو محبوب صلی الله علیه وسلم په لاس کې هغه وخت کې د کجورې یو اوچه څانګه وه د کجورې یو اوچه څانګه وه نو آقا ارشاد فرمایل چې دا به هم در نه کم دا به هم در نه کم مطلب د خبرې دا دی چې دا اعزاز د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس دی خصوصیت د هغوی دی په دغه خصوصیت کې ورسره څوک شریک نه دی او دغه اعزاز د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې په تخت د ختم نبوت باندې جلوه افروز دی او تاج د ختم نبوت الله کریم ول بصر مقدس باندې اخه د اهمیت په اسلام کې دومره دی چې رب کریم سل آیتونه په قرآن مجید کې نازل فرمایي او د قرآن مجید تفسیر معنی او مطالب بدچا غوړی او درست وي ټول امت په دی باندې اتفاق دی چې تفسیر هغه دی چې کوم محبوب صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی زکا علماء فرمای که د قرآن مجید د مضمون د آیتونو که څوک تشریح وکړي او په دغه تشریح کولو کې د محبوب صلی الله علیه وسلم فرمان ته ونه ګوري د محبوب صلی الله علیه وسلم عمل مبارک ته ونه ګوري او د محبوب صلی الله علیه وسلم حکم مبارک ته ونه ګوري او تقریر مبارک ته ونه ګوري نه کدا تشریح درسته هم وی خدا قبولا ندا دا قبولا ندا زکا چې د قرآن تفسیر قرآن مجید تفسیر امغه قبول دے چې د چا قلب اتھر باندې رب کریم چې دې په دغه درویش کالو کې دا قرآن مجید نازل فرمایي د محبوب صلی الله علیه وسلم دغه منصب د اسلام دغه اساسی او بنیادی عقیده ختم نبوت تفسیر چې هغه 210 احادیث مبارکه سره فرمایي سمرا حدیث مبارک 210 سل آیتونه او 210 احادیث مبارکه لگ دین هم ته اهمیت محسوس کده دې خبره چې رب کریم کا قرآن مجید کې یو آیت نازل کړي وي چې ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبیین او نه نبی نو نازل کړي دا یو آیت مبارک هم کافی ہو الله کریم په دغه سلو آیتونو سره هر اغا لارا دا علماء بی پیگی هر اغا روزن چی اغینا پا دغا منصب دا ختم نبوت باندے او پا دغا عقیده دا ختم نبوت باندے سوک حملہ کویش دا باقی نہ نبی آیتونو سر دا غی لارا بند کرینا او محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 210 ارشادات چی دی اگا بیان فرمائی دی اس کو تاسو نو څوک تاسو کی چې زه عقیده ختم نبوت باندې ځان پویول غواړم نو زه به څنګه پوه شم صحیح طریقې سره دا د سلو آیتونو یادول داغه ترجمه معنی او مطالب او تفسیر یادول
دغه 210 احادیث مبارکه یادول د هغوی معانی او مطالب یادول یا د محبوب صلی الله علیه وسلم د دور نه والی تر دې دوره پورې چې په دغه عنوان باندې د ختم نبوت چې څومره کار شوی دی د هغه ټولو لوستو سره علاوه پرې څه پوهېږي نه که خالي د لیک خبره کې لیک نو عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت مرکزی رہنما شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتہم العالیہ احتساب قادیانیت پنامہ بانے دادا امت لک یوزے کولو سفر شورو کھڑیو شپیتو جلد تور سیدہ دا ذکر ختم نشر شپیتو جلد بانے مشتمل دا احتساب قادیانیت دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نا چاپ شوی هم ملاویگی او پر نیٹ بانے هم چرے اگا الحمدللہ زمونگ دے صوبے لرا اللہ کریم دا اعزاز ورکڑے چی پر نیٹ بانے چولی دی سڑے التدا مطالعم کولی شی زان سرے محفوظ کولیم شی شپیت جلد بیادا سفر سلسلے دل تودرولا او دا باقی کار چرے اگا دا یو نوی سلسلہ میں شروع کڑا سنامہ دا مولانا دا کتاب محاسبہ قادیانیت پنامہ بانے او اتجل دے راغلی دی لابنور رازی دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا منصب مبارک دا دفاع سلسلہ دا نا در قیامت پورے نہ ختمیں گی دا در قیامت پورے نہ ختمیں گی لکہ چاقا پیشنگوئی فرمائی دا ارشاد فرمائی چھ مانا پس دیش لوئی لوئی کذابان یعنی خدر و غجن خلق دجالان خدو کا ورکون کی خلق دا برازی ہر یو بدا دعویٰ کئی چیز دا اللہ نبی ما او گورے یا اللہ ریانا خاتم النبیین لا نبی بانی اگر میں نے شنڈے شوئے چھے نبی بیزے گاو اس بل نوے نبی نشی پیدا کے دے بل نوے رسول نشی پیدا کے دے زکچ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لرا رب کریم منصب دا ختم نبوت عطا کا آچ دا نبوت سمرہ کمالاتو دا نبوت سمرہ اعزازاتو اگر دا نبوت سمرہ مراتبو آٹھول پا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس بانے رب کریم تمام کرد نو تمام نپس سنئی تمام نپس سنئی یا پدغ الفاظ ہوا ہو رہی چی آغا انبیاء و رسول چی دا چا دا نبوت و دا رسالت چرا ہونا رب کریم دا سراج منیر نور سرا بلکڑی ہو آغوی تشریف راونا نو آخرہ کچھ سراج منیر تشریف راونا نو بے آغی نبس دا بلچا چراغ نبلیگی آغی نبس دا بلچا چراغ نبلیگی لکه چې نور راوخیجی نو هر قسم رڼا چې دا هغه د نور رڼا مخې ته ختم شي دا غالب شي او په هر ځای باندې احاطه وکړي نو محبوب صلی الله علیه وسلم آفتاب نبوت داسې دی چې رب کریم د سراج منیر فرمایلی دی نو د سراج منیر راتلو نه پس صلی الله علیه وسلم نه پس بیا گنجائش نشتا چی بل سوک راش که بل سوک داوائی چی زرا غلیم زرا لے گلی شویم آقا فرمائی چی دے سوک دے درو جن دے سوک دے کذاب دے حملہ کئی دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پا منصب بانے دے عملی طور بانے گستاخی کئی دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذات اقدس
نو چې هر څوک د محبوب صلی الله علیه وسلم په شان اقدس کې ګستاخی کوي دا که هر څوک د ده سزا یوه ده د ده سزا یوه ده چې هغه د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت نعره ده ګستاخ رسول کی سزا ټول وای ګستاخ رسول کی سزا دې غاړې ته خلک نه وایي ګستاخ رسول کی سزا سستی به نه کوئ سستی به نه کوئ چې دا نن وخت چې دی دا دغه تیر وخت نه سیوا سخت دی دا نن وخت چې دی دغه تیر وخت نه سیوا سخت دی ټولو نه سخت وخت سیاسی لحاظ سره زمونږ په دغه وطن عزیز پاکستان کې هغه د ذوالفقار علي بوټو په دور کې راغلی ځکه چې دا خبره خو کېده چې اسلام ہمارا دین ہے خو دا خبره ورسره ټوچین کړې وه ستاسو عامیانه پښتو کې چې سوشلیزم ہماری معیشت ہے دا یقینا هغه سخت وختو چې یو لاس هم د وطن عزیز نه پرې کړی شه دا یقینا هغه سخت وختو چې دغه د مشرقي پاکستان نه بنگلادیش جوړېدل چې دي هغې دپاره سبب هغه فوجي جرنیلانو چې د کمو ډیپټي چې ده هغه په مشرقي پاکستان کې لګېدلې وه او دلته هم باقي پاکستان کې هم چې دی هغه تاریخ د پاکستان کې دومره قادیانیان جرنیلان چې دي دا بل دور کې نه دي تیر شوي چې څومره دا د ذوالفقار علي بوټو په وزیر اعظم کې تیر شوي دي سخت دور خو رب کرم کو رب کار اخلي رب کار اخلي رب کار اخلي دا خو د الله کریم قاعده ده چې الله پاک دا د دین خدمت چې دی یو فاسق فاجر نه هم اخلي هغه دور چې قادیانیان د فوج کې دومره اثر و رسوخ لري دومره اعلی عهدو باندې قایم دي چې په چینیوټ کې په چناب نگر کې ضلع چینیوټ چناب نگر کې چې پخوانی نامه یې ربوه وه هلته د قادیانیانو سالانه جلسه وه او ایرفورس والو جهازونو چې دي وله سلامي ورکړې ده پاکستان ایرفورس جهازونو ولا سلامي ورکړې ده دا سخت دور خو رب چې کله کرم کوي هم په دې دور کې تحریک وچلېد دا د 1974 تحریک وچلېد 29 مئی نه د هغې ابتدا شوې وه دلته کې یو واقعه درته وایم مونږ خو بزرگان منو که نه جی نور سے نه منو بزرگان منو او کرامت هم منو دا د مئی نه وړاندې 29 مئی نه وړاندې 15 یا شپږ ورځې وړاندې حافظ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمت اللہ علیہ چې مشهور شیخ التفسیر دی د دغه سیمې
او لوی لوی علماء کرام په دې ناز کوي چې موږ ته د هغوی په مخ کې دا د شاګردۍ غونډه ماتولو اعزاز الله عطا کړی. د جمعیت علماء اسلام امیر هغوی د عمرې نه واپس رالل، عمرې نه واپس رالل، ړومبی خطاب کوي په ټکسله کې جامع مسجد کې. دا جامع مسجد د سونارانو دا د زرګرانو په کوڅه کې دی. دا جامع مسجد چې دی په دې کې مشر څوک دی، امام څوک دی، خطیب څوک دی، خانقاه ورسره چا دا نقشبندیه مجددیه دا دی حضرت مولانا عبدالغفور صاحب قریشی رحمت الله علیه چې د حضرت خواجه خواجگان خواجه خان محمد صاحب نور الله مرقده چې دی خلیفه دی. ماسختن مانځه نه پس بیان فرمای او وای چې زه راغلی نیم زه لیږلی شوی یم، زه راغلی نیم زه لیږلی شوی یم. کم ځای نه راځي؟ د مدینې طیبې نه. څه وایي؟ زه راغلی نیم زه رالیږلی شوی یم. زه تاسو ته دا وایم چې او امتیانو او عاشقان رسول، اوس دا د فیصلې وخت دی، دا د فیصلې وخت دی چې د آقای نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د ختم نبوت حفاظت د پاره تیار شي. دغه وخت دی او چې چا سستی وکړه بیا به لاسونه مړوړي او لاس ته به څه نه راځي. او وی فرمایل زه حکومت وقت لره شپږو میاشتو مهلت ورکوم، ډیډ لاین ورکوم چې دغه شپږو میاشتو کې دی دا قانون پاس کی چې مرزا غلام قادیانی او د هغې منونکي چې دي دا د دایر اسلام نه خارج دي، غیر مسلم دي، کافران دي. دا خبره یې وکړه. همدغه میاشت په آخر کې، همدغه میاشت په آخر کې مئی میاشت 29 تاریخ باندې چې دی د دغه تحریک ابتدا وشوه. نو 29 مئی باندې د تحریک ابتدا وشوه. نو دا مئی میاشت مشماره، مئی نه بس جون، جولائی، اگست او بیا ستمبر. جون، جولائی، اگست، ستمبر. نو دا درې میاشتې شوې، جون، جولائی، اگست او د ستمبر 9 تاریخ باندې چې دی 3 میاشتې 9 ورځې پس دا 2 ورځې پکې د مئی واچوه، نو 3 میاشتې 9 ورځې پس چې دی الحمدلله د الله په فضل، د الله په کرم، د الله په مننه الله کریم د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت په جولای کې چې دی د تحریک ختم نبوت دا ثمره واچولا چې سملی کې دا ترمیم منظور شو په عین کې چې مرزا غلام قادیانی او د هغې منونکي څوک، مرزا غلام قادیانی او د هغې منونکي څوک کافر دي. ټایم یې څومره ورکړی و؟ 6 میاشتې. او کار په 100 میاشتو کې وشو 3 میاشتې او 9 ورځې. نو عرض مې دا کو چې هغه سختترین وخت وګورې خو رب کریم د کار واخیسته. نو دستخط چې کله وکړو وزیر اعظم پاکستان په دغه ترمیم باندې د منظورې قلم مات که، قلم مات که او یو ټکی کړی دی وایي چې دا ما د خپل مرګ په پروانه باندې دستخط کړی دی، دا ما د خپل مرګ پروانه باندې یعنی حکمنامه باندې دستخط کړی. نو هغه یقینا سخت وخت و، خو اوس د هغې نه هم سخت وخت دی، اوس د هغې نه هم سخت وخت دی. په دې لحاظ سره چې حکومت سرپرستی کوي د قادیانیانو، په دې لحاظ سره چې حکومت مناسب ورکوي
قادیانیانو ته. وخت ما سره لږ دی، دا واقعه درته وایم بیا درنه اجازه اخلم. علامه شورش کاشمیری خو پیژنې که نه؟ تحفظ ختم نبوت دپاره دی زمونږ د اکابرو نه دی، غیر عالم دی، خو رب کریم ولا مرګرتیا د امیر شریعت سید عطاالله شاه بخاري ورکړې ده. رب کریم ولا مرګرتیا چې ده هغه د قاضي احسان احمد شجاع آبادي ورکړې ده. دغه اکابرو سره دی، د هغه د صحافیو د هغه د بوټو صاحب نه لګېده. نو یو ورځ وله لاړم، نو بوټو صاحب حیران شو چې دی ماله راغې د ده خو ما سره نه لګي. او ورته وایي چې یو سوال مې دله راوړی دی. د خپل د سر نه ټوپۍ کوزه کړه، ورته په خپو کې کېښوده. یو سوال مې دله راوړی دی، ابه منې؟ نو بوټو صاحب ورته ووایي چې او منم به، خو اوله زما دا یو خبره واوره. وایي څه؟ وایي په د اسلام آباد کې یا په لاهور کې یو دو پلاټونه در کوم، یو خرڅ کا په بل کور جوړ کا، او زما بچی په آکسفورډ کې سبق وایي، نو دا خپل بچی آکسفورډ ته تعلیم دپاره ولېږه. نو هغه ورته جواب کې وایي فرمایي چې صاحبه خبره داسې ده چې دا بچی هم آکسفورډ ته نه لیږم او دا پلاټونه هم دنه نه اخلم، بس یو سوال مې راوړی، ته دو پلاټونه راکې، بس دا دو خبرې زما ومنه. وایي څه؟ د دو جرنیلانو چې قادیانیانو د هغې نامې ورته وښودې. وایي چې دا قادیانیان جرنیلان چې دي دا جبري ریټایر کا، څه کا؟ جبري ریټایر کا. بوټو صاحب ورسره وعده وکړه چې زه به یې ریټایر کړم. په دې کې لږې ورځې تېرې شوې او شورش کاشمیری چې دی وفات شو. بوټو صاحب جنازې ته لا نړ، چین ته لاړ. چین نه چې واپس راغی دورې نه، نو بیا 2 ورځې پس چې د تعزیت دپاره د هغه کور ته لاړه، شورش کاشمیری کور ته. نو د هغې بیبي ته وایي چې زه دلته ومه، ما جنازه کې ځکه شرکت ونه کړ چې ما ورسره یو لوز کړی و، هغه لوز مې نه و پوره کړی، زه دلته مخامخ کېدی نه شوم. او د لوز نه پوره کولو وجه دا وه چې زه چونکې چین ته تلمه، نو دا جرنالیان مې د خپل تلو نه مخکې نه ریټایر کول، هسې نه چې ما نه پس دوی څه ګړبړ وکړي په وطن کې. نو اوس د چین دورې نه واپس رالم، نو اول مې هغه دواړه قادیانیان جرنیلان مې جبري ریټایر کړل، نو هله بیا لاس نیوي دپاره تا ته رالم. نو هغه اگر چې سخت وخت و، جرنیلان پکې ریټایر کړي شوي هم دي او آئین کې ترمیم هم شوی دی، دا د رب کرم و د هغې مننه. اوس د هغې نه هم سخت وخت دی چې قانون شته نفاذ یې نه کېږي. د تحفظ د ختم نبوت قانون شته نفاذ یې نه کېږي. تحفظ د ناموس رسالت قانون شته نفاذ یې نه کېږي. کتنوالا بره پورې چې دی ټول عدالتونه سوا د سپریم کورټ نه هغه ګستاخ رسول آسیه ملعونه چې ده هغې لره سزای موت او د غیر په اشاره باندې نن د هغې سهولتکار چې ناست دی هغه یې پرېږدي. د قادیانیانو دا ارتدادي سرگرمیان ختمولو لپاره امتناع قادیانیت آرډیننس موجود دی، تنفیذ یې نه کېږي.
کله یو ځای کې ولا منصب ورکوي کله بل ځای کې ولا منصب ورکوي کله بل ځای کې منصب ورکوي دا وخت دی چې د آقا نامدار محبوب کردگار شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دغه منصب ختم نبوت حفاظت د پاره دغه عقیده ختم نبوت حفاظت د پاره دغه ناموس رسالت حفاظت د پاره د عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دغه مشرانو چې ده مرګرتیا وکړي د عقیده ختم نبوت دا خبره چې دا کور په کور ورسوي دا نوې نسل زمونږ دا نوې جیل چې دی دوی ته د محبوب صلی الله علیه وسلم تعارف کوي د آقا مقام منصب او د آقا متعلق چې د مقام منصب کم عقاید دي هغه وښایي ځکه چې دا د مانکۍ خلک چې دي دا کوی چندخان خو نه دي چې مانکي نه به نه وځي دنیا د خدای کې چې دی دا د محبوب صلی الله علیه وسلم دا غلامی غلا د پاره چې دی ادارې چې دی او خلک چې دی هغه لګیا دي کار کوي چې دغه امت دغه نوي نسل نه چې دی د محبوب صلی الله علیه وسلم دا د رحمت والا لمنه راکاږي بچو ایمان فکر وکړئ کورونو کې ناس په حیا باندې تور سره چې دي د هغوی د ایمان فکر وکړئ بچو ته وښایئ چې زمونږ دا ایمان دی چې آقا نامدار صلی الله علیه وسلم د الله آخري نبی او رسول دی آقا نه پس قیامت سبا پورې نوې نبی او رسول نه پیدا کېدی شي او نه راتلی شي عقیده ختم نبوت نه خزان واقف کوي عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت درې قسمه اهداف لري وړومبی چې دی هغه حفاظت د ایمان نه حفاظت د ایمان دا دی چې زموږ ستاسو بچی چې دی هغه د محبوب صلی الله علیه وسلم دغه منصب ختم نبوت نه واقف شي دغه عقیده ختم نبوت نه واقف شي دویم هدف چې دی هغه دعوت د ایمان دی نو قادیانیانو ته دعوت ورکول چې دی دا د عوام الناس کار نه دی دا د عام علماو مطلب دا چې دغه فن ماهرین نه د هغوی کار نه دی دا کار د ماهرینو دی خو عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت تاسو دپاره خبره اسانه کړې ده تاسو ته د دعوت ایمان چې دی هغه دوه خبرې رایستلي دي دوه کارې رایستلي دي هغه خاموش دعوت دی څه شی دی خاموش دعوت ایمان دی یو دا چې چېرته قادیانی تاسو ته پته ولګي چې دا کس قادیانی دی نو د کلي ولس ژوند بایکاټ به ورسره کوي دې ته معاشرتي بایکاټ وایي او دویم چې دی خاموش دعوت ته چې دی هغه دا دی چې معاشي بایکاټ به کوئ د قادیانیانو د فیکټریانو مصنوعات چې دي نه به اخلی نه به خرڅوئ او نه به استعمالوئ ځکه چې هغوی سره تعلق ساتل هم شرعن حرام دي او د هغوی سره دا کاروبار کول او د هغوی پراډکټ خرڅول اخیستل استعمالول هم چې دي دا شرعن حرام او دریم شی چې دی هغه دفاع پاکستان دی نو دفاع پاکستان خو افواج پاکستان کوي د سرحداتو خو هغه سرحداتو حفاظت جغرافیایي لحاظ سره کوي او عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت د نظریاتي سرحداتو حفاظت کوي ځکه چې دا وطن الله کریم چې موږ له راکړی دی دا په دې کلمه باندې راکړی دی چې پاکستان کا مطلب کیا لا اله الا الله محمد رسول الله الله کریم دې ماته او تاسو ټولو حضراتو ته دا توفیق عطا کړي چې دغه مشرانو زیر سایه چې دی موږ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دغه پروګرام چې دی هغه حفاظت د ایمان دعوت د ایمان او دفاع پاکستان چې داسې انداز سره وچلو چې رب کریم موږ نه راضي شي او محبوب صلی الله علیه وسلم موږ نه راضي شي ما ته یو سفر درپېښ دی اوس هم اگر چې لیټ شوم خو ما دوی ته دا عرض کړی چې ما ته آخري ټایم نه وړومبی ټایم راکړئ ستاسو مشکور یم چې زما یو څو خبرې تاسو واورېدې الله کریم دې ما ته تاسو ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق عطا کړي ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم